أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا لکه ډېر ورځو نه تاسو د هلڅه لکه چې په شوګر باندې مستقل داسې څه طریقه څه داسې علاج داسې څه هغه چې موږ لکه ریکارډینګ کوو یا مثال تاسو ځان سره نوټ کړئ او په هغه طریقې باندې لکه علاج جاري. په شوګر باندې خو مخکې هم ډېرې ویډیوګانې کړي خو لیکن ځینې په اردو کې دي او ځینې په کې دي پښتو کې مې پته نه وي شوګر ویډیو کړی و که نه. او ډېر کسان به هم میسج کوي چې پوره طریقه لکه درې واړو مزاجونو کې کم کم شوګر کېږي څنګه کېږي د پوره خبره په دې باندې وسي. شوګر نن سبا داسې یو مرض جوړ شوی که د یو سروې مطابق چې په پاکستان کل آبادي کې 35% خلک شوګر نیولي. کل آبادي کې 35% خلک د ریپورټ مطابق 30-35% خلک شوګر نیولي. دا ډېر غټ مقدار ده او دا آی دین لکه دا مقدار لکه زیاتېږي لګیا ده او تیزیږي لګیا ده او دنیا غټې غټې کمپنۍ دنیا غټې غټې هغه لکه د دې علاجونه کوي لیکن علاج سره هغه کېږي نو خو عارضي بس دوايان دي خوړل دي سره پوره کول دي په دې باندې. نو اصل کې شوګر دا څه شی جدید میډیکل ساینس یو څه وایي طب قدیم یو څه وایي او قانون مپردازه بل څه وایي او په دې کې لکه د مختلف هغه بیانوي. په دې کې طب قدیم دا وایي چې لکه شوګر سیده کنه دا د ګردو فنکشن خرابېدلو ته وایي. د ګردو باندې له پاسه یو هغه لګېدلی ده کولای ګرده ورته وایي. داسې کله خراب سي بس دا د سړي شوګر لکه هغه خراب سي. دا طب قدیم لکه هغه ده. طب جدید وایي چې دا لکه هغه داسې نومېږي چې پنکریاس له پاسه کله خراب سي هغه انسولین صحیح نه جوړوي نو ځکه لکه دا د هغه وجې د هغه مصرف کې جوړېږي د هغه دا شوګر جوړېږي. مختلف طریقې مختلف هغه د دې باندې کېږي او دې کې مختلف لکه د شیان راکېږي. اصل کې شوګر داسې کار دی شوګر انسان په جسم کې کنټرول کېږي. څنګه انسان په جسم کې الله رب العزت په دماغ کې په سر کې یو ګلینډ لګولی یو حدود ته هغه ته وایي پیچوټري ګلینډ. هغه د انسان د جسم کې حدود په دوه قسمونه دي. یو حدود هغه دي چې لکه حدود ناقله حدود جاذبه دار کوي نو وړل مواد رسول مرکول دا کې دوی کار. بل یو قسم حدود داسې دي چې خپل خپل شی لکه وباسي خپل لکه څه کړي چې راځي رسم د ځان څه شي ده مختلف جو په حدود کې په دماغ کې لکه مثال یو قسم حدود لکه په دغه کې لګي په غاړه کې دا تایرویډ وایي. هغه تایروکسین هغه وباسي هارمونز جوړي په دغه حدود کې لګي هغه هارمونز جوړي مختلف هارمونز جوړول ولا حدود دي. نو څنګه د انسان په جسم کې لکه سړی مړی خوري کنه لکه انسان ته لګا لګي یا کې د انسان په جسم کې پروچوټ ګلینډ هغه لګا څنګه سړی مړی خوري څه شي کنه د پروچوټ ګلینډ څنګه په دماغ کې دا کنه تایرویډ دا اډر ورکست هغه وګا لاندې هغه اډر جاری کا د پروچوټ ګلینډ تایرویډ دا اډر کوي تایرویډ به تایروکسین هغه ریلیز کوي هغه د بلبې ته وایي چې به تلګه انسولین ریلیز کوي. انسولین څنګه ریلیز هغه بینه ته داخلي کی اینه کې انسولین زی بس کا سمې ریسرچ وایي چې بس ما انسولین څنګه ته داخل شي کنه هغه ګلوکوز په انرژي کنورټ کوي. بعض وایي نه انسولین څنګه ته داخل شي دا به خلیو د جسم په تاسو لګا غذا لګا کې څه نه دی جذب کوي واخیستل شروع کوي او دا مختلف په دې کې یعنی مثال دا داسې هغه د دې غدا ډېر لمبه تکلیفونه دي په دې باندې لکه مثال په دې کې چې انسان په دماغ کې مسله راسي چې کله په پروچوټ ګلینډ خپل اډر نه جاری کوي تایرویډ بیا سړی شوګر کیږي. دا تایرویډ کې مسله راسي بیا شوګر کیږي. کله مثال سړی په لبلبه کې فنکشن خراب شي بیا ماږي کله د پینې کې مسله راسي د پوستات کې مسله راسي بیا شوګر کیږي. کله د دود شاته د غدودو د ګردو په سر باندې چې کوم کولا لګېدلی دا هم لکه شوګر کېږي. دا سړي مرض شوګر کېږي په دې باندې لګېږي. شوګر ډېر زیات وجوهات هغه دي خو مین شی دا ده چې موږ کار د دې علاج سره موږ دلته چې دا په هغه کوو که نه د ویډیو جوړېدې سره د موږ کار د دې علاج سره خو دا مختصر سرسري خبره مې ذکر ته وکړه چې لکه تاسو په پوه شئ مثال دا شوګر اصل کې دا څه شی په څه طریقه هغه کېږي څه هغه کې مختلف هغه په دې کې بیانوي په دې کېږي. نو مین کار دی موږ دلته کې ښه شوګر موږ قانون مپردازه سلاسه کې په درې قسمه تاسو ته دغه کوو عصبي شوګر عضلاتي شوګر غدو شوګر او میډیکل والا په دې کې دغه کوي لکه ټایپ 1 او ټایپ 2 کې تقسیموي. ټایپ 1 هغه شوګر ته وایي چې لکه لبلبه بالکل انسولین نه جوړوي دته ټایپ 1 شوګر وایي کې دوی ډایرکټ سړي ته انسولین لګوي. ټایپ 2 هغه ته وایي چې مثال اکثره لکه په دې انسولین خو جوړوي خو په دې مقدار کې نه چې لکه هغه ګلوکوز په انسان په جسم کې کنټرول کړي. دا په دې هغه باندې لکه ټایپ 2 شوګر دی ته دوی خالي دوه قسمه باندې د موږ پته لکه درې قسمه شوګر ده او لکه عصبي عضلاتي او دې درې قسمه شوګر په دې کې هغه کېږي لکه دوی کوي. د دې لپاره مختلف ټیسټونه دوی کوي. دا د هغه والا ټیسټ کوي د HB1C ټیسټ کوي دا په 3 میاشتو کې یو ټیسټ کېږي. هغه د شوګر نارمل چې کله 6 پورې به دوی وایي دا نارمل ده 6 پورې دا یو تقریبا 70 نه 120 پورې د بلډ دوی هغه کنده وایي دا شوګر د سړی ته نه خو چې نه کله باړېدل شروع شي بس به دوی ته وایي دا شوګر ده لکه. او بل دوی باندې یو بل ټیسټ کوي GTT ورته وایي. دا دوی اوله سړی ټیسټ کوي په نهاره باندې 70 نه 120 پورې نهاره بیا دوی داسې چل کوي چې لکه سړي ته لکه چینی ورکړي 70 نه 100 ګرام چینی ورکړي بیا ګنټه پورې بیا ټیسټ کوي شاید دا چینی سے د 70 نه 100 ګرام چینی وخوړه د سره دا شوګر بړاو سره بړاو نه سم. که چیرې مثال د دا شوګر لکه
نه بڑاو شوی 2-3 ورې مستقل دغه پکې که مثال د شوګر کنټرول کیږي که مثال هغه دوی 70 نه 120 د په نهار یو د 100 نه 70 نه 100 ګرام چینی ورته ورکړي که نه هغه سره د شوګر 200 ته ورسېږي بیا دوی ته یې څه پرهیز کول لبلبه دې کمزورې ده او که چېرې مغې چیني سره د شوګر 300 هغه ته وخېږي بیا ورته یې دا وایي ته بس ګولۍ استعمالوې دوی شوګر مریض یې په اصل کې په دې کې هم ډېر غټ اختلاف ده چې میډیکل والا مخکې څه کم ریسرچ هغو شیر کړی په هغه چې نارمل شوګر 300 ده خو والله علم دا چا چې ټسټونه هغه کړي چا په دې باندې هغه کړي دا به د هغو ذمهوار هغو به کوي نارمل شوګر مخکې 300 پورې و بیا مالټي نیشنل کمپنۍ وتویل چې یار دا موږ دوایي نه خو نه ختمېږي بیا ډاکټرانو لکه وتویل چې بهی لکه ته شوګر لیول نارمل شوګر 80 نه 120 پورې راواله دا لکه نارمل 140 پورې به دیو ته چې پرهیز کوي 140 نه 200 پورې بڑھایږي بیا مختلف هغه وته کې خو دا لکه ریسرچونه او رپورټونه دا چې مالټي نیشنل کمپنۍ وتویل دا حقیقت دا ده چې کله 300 پورې شوګر د انسان په جسم کې 300 پورې د انسان په جسم کې شوګر یې کان 300 پورې بیا سړی ته تکلیف نه جوړیږي چې 300 نه کله بڑھاوېدل شروع شي بیا سړی ژبه موچیږي متاز یې بار بار ورځي پښې ستړي کېږي وجود کې دردونه راځي شي متاز یې بار بار ورځي دا مسایل چې کوم دي شوګر سي که نه لکه مردانه کمزوري نور داسې جسماني کمزوري دا شیان بیا دلته وروسته شروع کېږي تجربې نه هم دا ثابتېږي چې 300 نه کله زیات سي بیا مسله ورته جوړېږي بل دا ده چې اوس لکه موږ خپل قانون مپردازه په طریقې باندې به داسې هغه سره لکه مریضانو سره څه چل کوو څه حساب به ورته استعمالوو په هغې کې دا طریقه ده د موږ چې اوله خو به ته تشخیص کوې سړي مزاج به معلوموي چې دا عصبي ده عضلاتي ده غدي ده کم ده موږ خو بس دا کوم شاته چې دوی تقریر تېر کړه که د میډیکل والا کې ډېر لمبه چوړه کاتې کیسې دي په ټسټونه کوي هغه په کوي او هغه نه هم لکه مدد اخیستل پکار دي خو مین شاید څه شی ده مین شاید دا ده چې موږ به لکه مریض علاج کوو خو قانون مپردازه په حساب باندې قانون مپردازه کې علاج صحیح کړه تقریبا هغه په 3 قسمونو باندې هغه کوي عصبي شوګر عضلاتي شوګر غدي شوګر که په دې کې یو خبره بله ماته راياده شو په دې کې ټایپ 1 او ټایپ 2 سی ټایپ 1 کې بالکل لبلبې کار پرېښی او ټایپ 2 سی که نه ټایپ 2 په هغې کې لکه انسولین هغه کار کوي میډیکل دی هغه هم دا وایي سار لکه خالي سې که چېرې لکه سړی هغه وکړي که نه ټایپ 2 والا خالي پارېز وکړي که نه نو هغه نه بعد لکه د ده شوګر کنټرولېدلی شي نو ما څه ته ویل چې په پاکستان کې په ټوټل آبادي کې تقریبا 35-30% خلک شوګر دي او په دې 30-35 کې چې دا کانم په سلو کې صرف 90-95% خلک سي که نه د ټایپ 2 شکاري لبلبه انسولین کم جوړوي کمزوري جوړوي چې لکه هغه لکه شوګر کنټرول کولی نه شي باقاعده 3%-5% خلک اوریجنل شوګر ده باقاعده خو دلته خو چې کس ورځي هغه چیک کړي ورو شوګر 300 نه پاسه به ورته شوګر بیا کله ورته ګولۍ ورته ولیکي کله انسولین ورته شروع کړي کم چې مریض هغه هم دغه نه دا پوښتنه نه کوي چې ډاکټر صاحب کوم شوګر مې ده ټایپ 1 شوګر ده که ټایپ 2 ده نه دی په پوهېږي نه ډاکټر په پوهېږي چې ورته ټایپ 2 کې لبلبه کار کوي بالکل ختمه نه بالکل بنده نه هغې کې خالي داسې چې کمزوري سوي هغه ته که خالي پرهیز ورکړي بیا هم صحیح کېږي دا په پیله سټیج کې چې ده ته صحیح ټیټ علاج ورکړي که نه بس دا مریض په خپله کنټرولېږي دا مرض په خپله ختمېږي خو دی خو هلته په انسولین باندې په ګولیو په هغو باندې وایي چې هغه ټایپ 2 په ټایپ 1 بدل شي لبلبه بالکل کار پرېږدي صحیح شو دا مختصر غونه سه تمهید هغه اوس طریقه علاج خپ دې کې لګا حکمت په کتابو کې غړ غړ حکما او سورہ په دې باندې بیس کړه کنده خو میډیکل والا طریقه شو حکما او په دې باندې کوم بیس کړه کنه هغه چې شوګر جګر د خرابې لوجه او خاص کر کې د معدې له خرابې لوجه دا لګا ډېر زیات دغه کېږي مې شت شه معده چې شوګر جوړیږي د معدې له خرابې نه او د جګر له خرابې نه دې له وجې دا جوړېږي خاص کر چې تاسو کله هم د شوګر مریض ته علاج کوئ که د دې معدې به خاص کر کې خیال کوئ معدې مریض ته څه ورکوئ خاص کر کې خیال کوئ دوم چې لکه صابر صاحب رحمت الله علیه نه دا خبره لږ اوږدېږي خو یو وار یې ووایه دې نه بعد بیا ما هم لکه 3-4 ورځې تاسو خبره کول دې نه بعد بیا ماشاءالله بیا بل مشکله ده که هغه موقع میلاو شي صابر صاحب رحمت الله علیه نه چا پوښتنه کړې لکه اوس کتاب هم ده په هغه کې چې کیا بوډاپا قابل علاج ہے ده په دې باندې پوره کتاب لیکلی بوډاپا قابل علاج ہے ده په دې باندې پوره کتاب لیکلی ده په کتاب کې دا خبره کړې چې هلته خدای پوښتنه دی چې انسان ټول عمر څنګه ځوان پاتې کېدلی شي که مثال بوډا سي سارې زندګي سړی څنګه جوان پاتې شي بیا دی دغه په جواب کې ورته لیکي چې د انسان دا جسم چې ده کنه دا د 37 ارب خلیو نه جوړ ده او دا هره یوه خلیه دوره وړې وړې خلیې دي چې دا په 1 انچ کې سکند تقریبا 6000-7000 درېدلی شي
چې نه 7000 درېدلی سي دا خو لیسي دي دا پر د انسان غوندي دا اکسیجن هم اخلي کاربن وباسي خوراک هم کوي غذا هم هغه کوي په 3 مهینې کې دوی نوی نسل هم جوړوي هغه کوي دې نه د انسان دا جسم جوړ سوی ده دا پوره جسم څه نه جوړه د انسان دې نه جوړ ده او دا شان کله صحیح پاتې کېدلی سي چې دې ته صحیح په طریقې باندې غذا رسېږي او چې کوم دوی فضله وباسي چې هغه واپس لکه وځي نو صابر صاحب رحمت الله د خبرې پوره کتاب خلاصه دا ده چې بهي لکه سړی د غذا په څه طریقې حاصلېږي د اینې په ذریعې ځي د اینې په ذریعې دته غذا رسېږي اول د هغه غدود جاذبه جذب کوي هغه ته ورکړي هغه چې کوم فضله وباسي بیا غدود جاذبه جذب کوي بیرته بیا اینې ته هغې غدود ناګلی بیا بار وباسي خپل هغه کوي نو صابر صاحب رحمت الله علیه وایي چې د سړي چې رګونو کې کومه وینه ګردش کوي په کومه لارو کې دا غذا ځي داسې تاسو دې بندوبست وکړئ داسې کله سوره د سړي صفایي سړي په جسم کې چې چېرې لاټونه جوړېدل شروع شي بس د هلته مرض د کینسر بلډ کینسر تور زړی زیړ زړی دا پوره د غونډو د مرضونو جړ دا ده سړي په جسم کې چې رګونه سوره صفایي مثال چې دی په کومه لار باندې ته غذا ځي راځي خلیو ته د کنه غذا راسي دا لاره یې صفایي که نه بس دغه کېږي د طب هغه والا وایي چې لکه معدې مسله معده چې کله خراب شي هغه غذا صحیح هضم کوي نه صحیح جوس ته نه باسي صحیح جوس ته بستلی نه غذا هغلته لاندې هغه ته ورکړي بیا هغه ورو جذب کولی نه شي مخکې لګېلی نه شي بیا جګر صحیح کار نه کوي بیا پوره غټه تکریر پکې د واده وروسته غټه فضله بل دا کوي چې انسان د معده نه مثال یو سړی خوراک وکړي که نه او هغه هضم سوی نه بیا دی له پاسه بل خوراک به وکړي بیا چې بل خوراک وکړي که نه د په جسم کې معده کې همیشه عین ټایم غذا پرته یا غذا پکې تعفن اختیار کړي څښا سي جراثیم پکې جوړ شي هغه څښا غذا څښا شیان چې کله جګر ته لاړ شي جګر خراب شي چې هغه ته ورسي خو لازمي خبره ده ټول ناوله جګر متاثر کړي بیا هغه سره لبلبه او پنکریاس او دا توری دا شیان متاثر کړي نو ټول ناوله د شوګر مریض ته د معدې اصلاح کوي دوم به د جګر اصلاح کوي معدې اصلاح د جګر اصلاح داسې ورته وکړي که نه د جګر لکه فیټي لیور په شوګر کې ډېر زیات کردار لري فیټي لیور وایي چې په جګر باندې چربي راځي په اعصابي مزاج کې هم په جګر چربي راځي تنګ سي چربي په راسي دی تنګ سي خپله صحیح کار نه سي کولی په اعصابي مزاج کې جګر باندې چربي راځي په عضلاتي اعصابي او عضلاتي مزاج کې هم په جګر باندې چربي راځي دغه له وجې نه ته تکلیف په غدي مزاج کې څه ده که نه جګر کې په خپله تحریکي سوکېړ پکې پیدا سي نو اعصابي مزاج کې باندې جګر چربي ختمه دي عضلاتي مزاج کې باندې جګر چربي ختمه نو د شوګر دپاره یا بلډ کینسر څومره مریضونه کوي دې دپاره دا ضروري ده چې سړي جګر علاج وکړي معدې علاج د جګر علاج د سړي وکړي هغه کې په اعصابي مزاج کې مرور چربي په جګر باندې عضلاتي مزاج کې په جګر چربي په غدي مزاج کې په جګر کې تحریکي سوکېړ پکې نه غل وایي دا شوګر کېږي ټول ناول به د سړي معدې اصلاح کوي دوم به د جګر اصلاح کوي بس تا د شوګر علاج وکړو صحیح سو هغه دپاره ټول ناوله چې موږ کوم هغه کوو که نه د اعصابي مزاج والا دپاره اعصابي مزاج لپاره ښه دی که به داسې چل کوي چې عارضي نه ده عارضي شوګر کنټرول کولو ته هم دوای ورکوي او مستقل به علاج کوي د سړي مستقل به د جګر او د معدې د سړي مستقل علاج کوي عارضي شوګر کنټرول کولو ته هم هغه کوي نو هغه دپاره ټولو ناوله چې موږ اعصابي شوګر والته څه شی ورکوو که نه هغې کې عمله 50 ګرام پوست حلیل ازر 50 ګرام ګوټلی جامن 50 ګرام بڑی الایچي 50 ګرام دا 1000 mg کیپسول درې ټیمه ورکو په نهاره په مړی هم ورکولی شي په نهاره هم ورکولی شي دې سره چې موږ دوم کوم شی ورکوو د اعصابي شوګر والا دپاره کوشته ازراکي چې کوشته سوي که په څه شي کې کوشته کړي هغه به د ادرکو په اوبو کې لږ کارل کړي به د چڼې مقدار ګولې ورته د جوړه کړي 1 نه 2 درې ټیمه به دا ورکوي دې سره د میتیاز هم کنټرول شي د پټو کې طاقت هم راسي شوګر هم ورسره کنټرولېږي او د وجود کې طاقت هم راځي ورسره استه استه هغه ما کېږي دې سره به د دې مریض ته داسې چلو کې چې تخم حیات او دارچیني دا به هموزن ورته پیساو کې تخم حیات دارچینی هموزن دا به نیمه نیمه چمچ ورکوي ښه په دې دواړو شیانو کې دې سره لکه په دې اعصابي شوګر هلته حنظل نه ده حنظل والا مرکبات څه ورکوي که نه حنظل والا مرکبات کې دا شی ده چې یو خو حنظل شوګر ډېر زر غورځوي بل حنظل چربي ختموي هلته چې جګر نه د چربي ختمه کړي که نه بس دی د شوګر په خپله صحیح کېږي او د حنظل والا څه کم مرکبات دي تا سره د حنظل والا 2-3 مرکبات دي ما ته اوس یاد نه دي هغه څه ورسره ورکوي بس پوه شئ تا شوګر او دا تخم حیات کې هم دا تاثیر ده چې دا رګونه صفا کوي کولیسټرول ختموي یوریک اسید ختموي دا شی ختموي دا په دې کې دوه تاثیر ده ځکه خو دا کوي تخم حیات او دارچیني د مستقل علاج ده بقیه دا نور شیان چې دي د ارضي شوګر ورسره کنټرول کوي ښه دې سره که مریض ډېر سخت تیز مریض وي بیا ورسره شوګرنیل نسخه ورکولی شي شوګرنیل نسخه به زه اوس در ولیکم صحیح شو
دا د پیله د اعصابي والا هغه سو علاج سو درې ټیمه ورته استعمالولی سي. دوهم دا ده چې په مریض باندې به ټول نه سخت ته غواړې چې مریض ټول نظر صحیح سي که نه د شوګر والا نو په هغه باندې به غنم، غټه غوښه، چرګ غوښه، وریځه دا به باندې دا څلور شیان دي. دا به په پیله فرصت باندې پرهیز به د مزاج مطابق ورکړې خو د هغه نه باوجود به مو غټه غوښه، چرګ غوښه، ورسره اوړه، د اوړو مړۍ، د غنمو نه څه شی جوړ شي هغه به د باندې د بیکري اشیاء غنمو نه څه شی جوړي دا به په ده باندې باندې ورسره به لکه وریځه، غنم وریځه دا سره پیوست دي. دا د شوګر والا مریض لپاره بالکل سخت شی ده. په دې دپاره به اوړه راځي مختلف کمپنۍ جوړوي هغه ډېر بهترینه کار پکې کوي. صحیح شو دا شی په پیل هغه څه. دوم نمبر کې راځي عضلاتي مزاج. عضلاتي مزاج ولته به څه شی کوي؟ عضلاتي مزاج ولته شوګرنیل نسخه صحیح شو شوګرنیل نسخه به ورته ورکړي. که په پاکستان کې یو سړی خو پیکسولین شربت انتهایی بهترین ریزلټ دی، د عوامي دواخانې والا ده. پیکسولین شربت د شوګر د لپاره سره زر ده. صحیح شو اکثر حیات که مثال هغه نه د پیکسولین شربت مثال که باري یا انډیا کې کوم ځای کې خلک افغانستان کې بیا هغه د پیکسولین په ځای اکثر حیات استعمالول شي. اکثر حیات کې څه شی دي؟ اکثر حیات کې میګنیشیم سالیټ 250 ګرام، نوشادر ټیکری 125 ګرام، میټا سوډا 125 ګرام، کلمی شورا 50 ګرام، هیرا کاسیس 10 ګرام، پتری پولاد 10 ګرام. دا په غونډ شان راوخلي صفا سوتره به بیل بیل به پیساو کې 2 لیټر اوبو ته به واچي 24 घंटे به پرې دي بس چاڼ دي هغه نه بعد چاڼ کې بس دا اکثر حیات د سره تیار هغه سو د سره ورور د 5 ملاین هم چلولای شي. 5 ملاین کې ادرک 50 ګرام، نوشادر ټیکری 20 ګرام، تور مرچ 10 ګرام، سنمکی 80 ګرام. دا 5 ایم جی کپسول د عضلاتي مریض ورته ورکول شي. بل په هغه باندې د یوټیوب باندې موږ نسخه پراته ده کثرت الفوائد. دا هم د شوګر ول لپاره انتهایی تسترین هغه ده. شوګرنیل نسخه به ان شاء الله درته درولیکم. پاتې سو دریم نمبر مزاج څه کنه هغه د لپاره څه شته خدي سړی ته بم خاص کر عضلاتي مریض سیګه نه د معدې مریضي دا خاص کر د عضلاتي مریض دا د معدې مریض د باندې به خاص کار کې د معدې شان دته به د سوي ورور پټاک باندې به خوراک نه کوي. پټاک د خوراک ور په مړه ګردا باندې کوي. بکه دا وړو د غنمو سسوم نه غدي کنه غنمو سور شان جوړ د په باندې غټه غوښه په باندې وړه غوښه خاص کر کې وریځ غنم دا په بیل فرصت په باندې صحیح شو. دا د دې نقص پاتې شو غدي شوګر کې په جګر کې سوکېږي په دواړو کې خو لکه چربي او هغه جوړیږي او کې سټ ټرایګلیسایډ او دا شان جوړیږي په دې کې لکه هغه جوړیږي سنمیږي سوکېږي په جګر کې نو د جګر سوکېړ په پیدا کوي. دې کې ټول ناوله مې هغه څه ده کنه اکثر حیات هغه د تومن خل میګنیشیم سالیټ ول نقص داسو دوم مفرشاهی سو دریم اچ 67 سو صحیح سو دا نقص ورسره د دغه ولا نقص د دارچینی او تخم حیات دارچینی 100 ګرام تخم حیات 100 ګرام او ورسره د غدي مریض ته به دانیام 100 ګرام پکې واچي نیمه چمچ و درې ټیمه دام ورکه او مفرشاهی به مرسره ورکه. اوس لکه ایت د والدې چې کله مسله وای دغه ګورنیم کو کېدلې وزن هم ډېر په زیاتو سایم باندې دل او شوګر هم ډېر هایو هغه د منګه خالي شي استعمال کړو خالي مفرشاهی مو ته استعمال کړو. مفرشاهی سره وزن هم کم سو جوړو دردونه هم ختم سو سابندی هم ختم سو شوګر هم سره کنټرول تر اخره ټیم پورې بیا څه مسله وتا نو جوړه شي. په ټولو ناول دا مسله چې شوګر مریض مزاج معلومول دا ډېر سخت کاری. شوګر سه په پیله په سړی ولګي او دا تطلا راځي په غټه مزاج معلومول شي وسه کله ټیمپو واړی کنه مازه دغه سره ګړبړ سو بیا په علاماتونه او شاته غنه د پته لګي. صحیح سو د درې نقصې مې توخل په دې کې مفرشاهی نقصه څه ده مفرشاهی نقصه ده په دې کې الایچی خرد 5 توله سندل سفید 10 توله تباشیر 15 توله زهر مره خطایی 20 توله دې کې کوشته کول ضرورت نشته. ګل سرخ چې ډنډري منډري پکې نه دا 40 توله زهر مره خطایی بر واخل صحیح به پیساو کې سه اوریجنلی صحیح به پیساو کې په کپڑا به واسي په دې باندې به واغې کې بس دا د مریض لپاره 500,000 ایم کپسول وته مستقل درې ټیم استعمالول شي. هغه نه علاوه اچ 67 نقصه وا اچ 67 نقصه سدا د اربا والا ډاکټر اشرف ساکر والا په کې زیرا سفید تخم کاسنی سوډا خوردنی دا 1 کیلو دا ګلی نیلوفر ګلی ګلاب ایرانی بغیر ډنډو والا دا آدھا کیلو دا گشنیز 400 ګرام دی گشنیز خوش دانیا 400 ګرام کلمی شورا 250 ګرام جوکار 250 ګرام دام نیمه چمچ د غدي شوګر لپاره انتهایی بهترین نسخه بلکې په معده او په هغه کې ډېر بهترین غلري دا د جګر سوکېړه هغه ختمي.
دا دغه درې مزاجونو والا نسخه شوه. تاسو سره په دې کې مثال خاطر د شوګر نیل والا نسخه څه ده کنه. دا شوګر نیل والا نسخه درې وړو مزاجونو سره ته چلولای شي او مختلف هغه ورسره ورکوه، هغه ته چینج کوه د مزاج مطابق ورسره د شوګر نیل نسخه لازمي ورکوه. شوګر نیل نسخه کې څه شي دي؟ چرایتا، شاهتره، برګینیم، کلنجی، میتیدانه، ګوړمار بوټي، تخم بکاین، مغز نیم، اندرجو تلخ، اجوین دیسی، افسنتین. دا هم وزن دي. دا به 1000 mg کپسول 3 ټیمه په نهار ورکولی شي. او که مریض ډېر زیات وي او شوګر ډېر جګي، شوګر یې نه کنټرولېږي، دا بیا ډبل کپسول مو ته 3 ټیمه ورکولی شي. دا ورسره مختلف مزاجونو په هغه کې چلولی شي. صحیح شو انشاءالله العزیز. خبره مو په سمجھ راغله انشاءالله. درې وړه مزاجونو په هغه باندې که څه هم په سمجھ نه راغلی بیا لکه بیا پوښتنه کولی شي. صحیح شو انشاءالله.